چې الا یوشک رجل شبعان علی ریکته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع. دا تفصیلی حدیث تے امام ابو داود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائل چې داسې یو سړی دی رانشي چې هغه تاسو ته دا ووایي چې صرف هغه حلال وګڼئ کوم چې قرآن کې دي. اوس خلک په دې زور اچوي چې زه به هغه شی حرام ګڼم چې قرآن کې لیکلي، هغه شی به حلال ګڼم چې قرآن کې لیکلي. نو دې کې دوه مثالونه پیش کړي دي. خر خلک کور کې ساتي که بار ساتي؟ کور کې ساتي. نو خوړل جایز دی؟ پس دلیل ناجایز دی؟ آیا قرآن مجید کشتا ہے کہ لحوم الحمر الاہلیہ حرام دی؟ کہ حدیث نمبر یا ہوتا ہے گھٹ وڑ بش احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث حجت تے. کہ دلتا بیا افسوس دارے کہ دا حجیت حدیث دا پارا کم بنیادی کتاب دے اچھا دا معلوم دے اغدے دا امام شافعی رحمہ اللہ الرسالہ خو چونکہ من کو احناف ہی ہوگا نا اور جساس حنفی دے اور جساس حنفی لگلی دی چکہ زمان چنی لڑشی گا نا نابا شافعی پڑھ گی خواہ اور کلے جد آغا ذکر کئی ناغوی دا خبرہ دلیل دے دا آغا دا غباوت دا ہے ذہن سازی تعالی چاکڑی مطلب امام شافعی دسے امام ہوئے مصیبت دارے چې د خپل امام خو قصیدے ہوئے امام شافعی دا چنم نخکاری دا دغه مشرانو دا ټول د موارا او نهر نه چې کماخوا علماء دي دا دې مصیبت کې گرفتار دي. دا عصبیت هم دی پیدا گئی، دا تعصب هم دی پیدا گئی، دا بدمزگی هم دی پیدا گئی، دا تعقل پسندی هم دی پیدا گئی. کاش چې د بصرے او د کوفے فقہ وي، کاش کار بسم وي، اختلافات و خلیج بکم وي. اختلافات و خلیج ډیریږي په دې باندې چې دې کې تعقل پسند خلک راغله. تو ډیر داسې اشیاء شته مونځ فرض دی، قرآن مجید فرمایلی دی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، لیکن د مونځ اوقات کم دي او قرآن کې نشته. فرض پکې څومره دي، سنتونه څنګه دي، طریقې څنګه ده. منکرین د حجیت حدیث دو منځونه کوي، سار کی او مازدیګر کوي، نور منځونه نشته پای کې. ولې قرآن بالغدو والآصال ویلی نو دته ووایه د عالم چې کوم د حدیث نه انکار کوي وی دی چې د دې حدیثو نه انکار کوي نو څنګه صحیح کوي غلط کوي؟ تاسو کوم ځای نه پنځه منځونه راوستي؟ قرآن مجید خو بالغدو والآصال ویلی بیګا او سبا معامله به ډېره خرابه شي به دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبنی مبین دی د قرآن مجید. مونږ د خپل دا د نوي کم شاګردانی که نه انګریزي ادارو والا دې ته یو مثال پیش کوو. مرزا غالب اکثر خلک پیژني، دغه په شعر باندې خلک هسې هم نشي ویلی. چې کوم شعر ویلي که نه پوهېدل خو ځان له مسله ده، د هغې هغه اردو ویل هم ګراني ښه. ما یې ځل حجیت حدیث ما یې تقریر کو نو ما پکې دا یو مثال پیش کړو چې تا حضرت مرزا غالب یو شعر ویل ته به ما پوهېږه چې ترکه مې تا د هغه د شارح نه هغه نه دی لوستی ته پای نه پوهېږي. دا شارح چې کومه شرح کوي د شعر دا ورته منې که نه ځان نه پلار جوړه تپوس ته راغله منې به تسلیمې وه چې وایي دا خو شارح ده د هغه وستی ده. د قرآن مجید شارح لومبنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د قرآن د وینا مطابق. نو که د هغه خبره قابل قبول نه ده بیا دې څه لګیا دی.
अहादीस सहीहा द रसूल अल्लाह सल्लम दा बिल्कुल 100% हुज्जत। देखिए तारुज़ नहीं, देखिए या नसख वाक़ई शुवी अगर नहीं मालूम खल्क होता, या पे कि सोक मुनकर रावी दागे द वजह मसला जोड़ शुवी, या पके से शुजूज रागली दा हदीस दर्जरा और जिदली, या कल रावी द सुए फ़हम शिकार शुवी। खुदा च राजमा के पटोला अहादीस के शल मनी दा से अहादीस सहाह के चौन खले दा से कना शल अहादीस बदा से नहीं। और कई हम तो पाए बाने मुहद्दिसीन चे गम दे कलाम कही गए दे इब्नुल जौज़ी मुस्तकिल गट किताब दे आगे इश्कालात कम चे तो सही है न पा अहादीस राजी शपगुल दे किताब दे दारेंगे दे इब्न क़ुतैबा किताब दे तावील मुश्किलुल हदीस ताकम चंद खले के एतराज़ात की अहादीस माने दागा पखवा गज गुम्बत कड़ी सुम बची दाटो लगा बराबर कड़ी डेर तफसीली के सड़े गोरी दे इमाम तहावी किताब तावील व मुश्किल आसार है कि आगा दा यो बरसर मुतारिज़ अहादीस से कम दे तो दे वज़ाहतुन कड़ी